نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. ډیرو خوږو مسلمانانو ورونو، ستاسو په علم کې دا چې د رمضان المبارک دا باغ و بهار میاشت روانه ده الحمدلله، او مونږه د 2 عشرې په اختتام اوس د 3 عشرې آغاز دی، او تاسو ته معلومه ده چې د 3 عشرې فضیلت په قرآن او په سنت کې د رمضان په حواله، او بیا د 3 عشرې فضیلت د قرآن نه په دې معنا چې په دې کې هغه مبارک شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي. عزیزان محترم، دا شپه ډیره مبارکه او ډیره افضله شپه ده، او مونږه د رمضان المبارک دا پوره میاشت په 3 عشرو باندې تقسیم ده په شریعت اسلام کې. اول رحمت ده، دویمه مغفرت ده، او 3 عشره چې کومه ده نو هغه د جهنم نه د آزادۍ ده. زما عزیزان محترم، دا اوله د رحمت، دویمه د مغفرت او دریمه د جهنم نه د آزادۍ ده. نو هغه ټول خلاصه، هغه ټول عوض او مغز چې د دې مبارکې میاشت پروت دی، هغه ټول چې دی هغه په دې عشره کې پروت دی. عزیزان محترم، په دغه وخت کې دا د محنتونو د خوارو هغه اصل وخت چې کم دی نو هغه اوس دا دی. او تاسو وګورئ چې الله رب العالمین د قرآن پوره یو سورت د دې مبارک شپې د پاره نازل کړ. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. عزیزان محترم، الله رب العالمین دې شپې ته ډېر لوی اعزازات او کمالات ورکړي. یو خدا چې الله رب العالمین دا مبارک قرآن چې دی الله په دې شپه کې نازل کړی، دا ډېر لوی عزت او اعزاز دی، ځکه دا د الله رب العالمین کلام دی. او حدیث مبارک کې راځي چې دا الله رب العالمین کلام په دې باقی صحیفو په کتابونو باندې فضیلت داسې دی لکه د الله فضیلت چې په خپل مخلوق باندې دی. نو دې ته عزیزان محترم کمزوري نه ګورو، بلکې دا ډیره اهمه خبره ده او قابل غور او توجه ده چې دې ته مونږ او تاسو. عزیزان محترم، زه ستاسو په دې خدمت کې درخواست کوم د دې فضایلو سره سره چې کله د آخري عشره راشي نو کتلی کېږي دا چې زمونږ ډېر مسلمانان وروڼه دا خیال کوي چې مونږ اول ختم وکړو او اوس مونږ فارغ یو، نو هغوی خدا نه خواسته تراویح پرېږدي، هغوی ختمونو کې شرکت پرېږدي، هغوی قیام اللیل پرېږدي، او بیا دغه بازارونه مې زمونږ رخ دې طرف ته، حالانکې د زاویې د قاعدې مطابق مونږ الټه روان شو. هغه اوله رحمت ده، نو دویمه د مغفرت ده. نو مغفرت ته عشره چې دا دویمه ده د هغې باندې دا په اول باندې درنه ده، او آخرنۍ چې ده دا بیا په دې ټولو باندې درنه ده. وجه دا ده چې یو دا د اختتام عشره ده، بیا دویمه دا چې په دې کې هغه مبارکه شپه چې ده هغه د دې لیلة القدر هغه شپه چې ده هغه بیا په دې کې راځي. عزیزان محترم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر زیات اهتمام د دې عشرې د عبادتونو کول. عزیزان محترم، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت واقعه بیانوله د صحابو په خدمت کې، صحابه ناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په پخوانی امتونو کې په بنی اسرائیلو کې داسې مبارک خلک چې هغوی اتیا کاله د الله رب العالمین عبادات کړي، هغه هستی رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودلې. په هغې کې مبارک انبیا دي، حضرت ایوب علیه السلام، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوشع ابن نون علیہ الصلاۃ والسلام. او صحابو خو په دې خبره باندې ډیر لالچو چې څه طریقه داسې وکړو چې مونږ د الله رب العالمین مغفرت ته او بخششونو ته نږدې شو.
نو عزیزان محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه داسې ارمانی وي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاش چې زمونږ عمرونه هم دومره وی لکه د دې انبیاء علیهم الصلاة والسلام د دې تیر شوي امتونو د پاکانو خلقو ته دومره مواقع ملاوي شو. نو وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره او فرمایله او حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو او هغه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا امت دې په دې خبره باندې نه خفه کیږي، ستا امت دې په دې باندې زړه نه خفه کوي څنګه چې ستا دې صحابو ته سوال وکړو چې زموږ عمرونه کم دي موږ ته خو دومره موقع ملاوه نه شو، بلکې د دې امت د خلقو دپاره الله رب العالمین خوشخبري رالیږلې هغه دا چې دوی ته د میاشت د رمضان او د رمضان په میاشت کې د هغې په هغه اخري عشره کې د لیلة القدر شپه ورکړې ده او چې ستا په دې امت کې چې چاته د لیلة القدر شپه حاصله شوه نو د لیلة القدر د شپې حصول اندازو کوي چې چرته صحابه د اتیاو کالو عبادت پسې ارمان کوي الله رب العالمین داسې خوشخبری راولېږله چې لیلة القدر خیر من الف شهر چې چا د دې شپې عبادت وکړلو د زرو میاشتو د عبادت نه د هغه عبادت افضل شو. زر میاشتې عزیزان محترم ټول عمر د سړي شپې ته 80 کاله لیکن الله دومره مهربان دی په دې امت باندې او د دې مبارک میاش په دې صدقه او په توفیل او بیا په دې باندې چې تاسو وګورئ چې الله رب العالمین داسې مبارک شپه دې امت ته ورکړله چې د شپېتو اویاو کالو د عمر حسابونه مونږه سوچ کوو صحابه فکر مندو الله د زرو میاشتو د عبادت نه لوی افضل عمل راولېږلو چې هغه د دې یوې شپې په عبادت کې څوک وکړي. عزیزان محترم تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. زاغ خپلو ټولو وروڼو ته درخواست کوم، خپلو خویندو میندو ته کوم، ځوانانو ته کوم چې تاسو ناقدري چرته ګورئ د دې شپې ونه کوئ، تاسو ناقدري د دې آخري عشرې ونه کوئ، بلکې تاسو به اوس جستجو کوئ، ملا به ورته وتړئ دې عباداتو ته او دې ته به بس کار ووایئ چې یوه لمحه یو وخت زمونږ نه چې دی په دې مبارکه عشره کې چرته ضایع نشي، د دې قیام اللیل د دې تهجد چې دي دا زمونږ نه ضایع نشي چې مونږه په دې ټولو شپو کې چې دی انشاءالله اهتمام وکړو. عزیزان محترم او تاسو ته معلومه ده چې الله رب العالمین نه د دې انسانانو د مؤمنانو دا طلب نور د څه مقصد دپاره هم دا ټول نیک اعمال دي د دې دپاره چې مونږ ته د جهنم نه ازادي ملاو شي، زمونږ بخشش او مغفرت د هغې مونږ مستحق وګرځو او مونږ په جنت الفردوس ته جنت ته داخل شو. نو الله رب العالمین د هغې دپاره دا بهترین موقع مونږ ته راکړې ده او دا مواقع دي، موقع نه ده. عزیزان محترم تاسو به په دې کې دا اهتمام کوئ، دا د 21مې شپې ډېره افضله ده. دا نه ده چې خلک به دا ټول عشره کې اسې ناست دي، دا ټیک ده چې د احادیثو په رڼا کې ګمان او خیال دا کیږي چې دا 21مه شپه چې دا یقیني ده، ټیک ده چې په درجه کې اوچته ده، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مونږ ته خالی دا یوه شپه نه ده خاص کړې د لیلة القدر دپاره، بلکې په دې طاق شپو کې د جستجو او د تلاش راته ویلي دي چې تاسو به په دې کې لټون کوئ. د لټون طریقه یې څه ده؟ د لټون طریقه یې دا ده چې مونږ به اهتمام که تاسو نه د ټولې شپې قیام نه کیږي، څه ساعت څه وخت دپاره د څو لمحو دپاره خو سړی کولی شي، دومره خو به سړی بیکاره نه وي چې د ده نه تهجد مس نشي، دی الله ته متوجه وي او د دې طلب هم دی وکړي چې دی طالب وي، غوښتونکی وي، نو یقیني خبره ده چې الله رب العالمین به پې دا رحم او دا کرم د دې مبارک شپې کوي. عزیزان محترم ستاسو نه د 21مې شپه چرته تاسو نه ضایع لاړه نشي، دقسې تاسو نه په طاق شپو کې د 23مې تاسو نه چرته په دې کې کمزوري ونشي، ستاسو نه چرته د 25مې په شپه کې کمزوري ونشي، تاسو نه په 20مه کې چرته کمزوري ونشي، دقسې تاسو نه د 29مې په شپه کې چرته کمزوري ونشي. دا ټول هغه شپې دي
چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلي دي او مونږ ته د دې خبرې وینا کړې ده چې د دې لټون کوي او دې پسې جستجو کوي. عزیزان محترم، سراسر رحمت الله رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام د ملائکو د لوی جماعت سره نازل او داغه د دې وزرونه لاندې چې دا خاص وزر دي، داغه د مشرق نه تر د مغرب پورې دا ټول هغه د دې وزرو لاندې اخیستي. عزیزان محترم، سراسر رحمتونه وریږي، بخششونه، مغفرتونه دا د کروڑونو په تعداد کې الله رب العالمین د خپلو بندګانو فرمایي او تر د ساره پورې دا وخت دومره بختور او دومره مبارک کی. زه پکې یو بله نقطه تاسو ته وایم، تاسو وګورئ چې د فرشتو جماعت نازل شي، یوه پې ماشاءالله د لیلة القدر شپه شي، او دویم دا چې الله رب العالمین متعلق حدیث کې راځي الله رب العالمین خپل آسمان دنیا ته تشریف راوړي، د فرشتو جماعت راغی، لیلة القدر شپه ملاوه شوله او ورسره د الله رب العالمین تشریف آوریم آسمان دنیا ته شوې ده. اندازه کوي چې په دغه وخت کې به د یو مؤمن مرتبه او مقام د الله رب العالمین په نیز باندې صحیح. نو زما ټولو خپلو وروڼو ته او ملګرو ته درخواست دی، مونږ به بازارونو ته نه بلکې مونږ به انشاءالله د جنت باغیچو ته چې هغې ته جماعت ویلی کېږي، چا نه چې جماعت ته تل د چا نه نه کېږي، هغه دې په خپل کور کې کېني، په مصله باندې دې کېني، مراقبه دې شي. لیکن دا به د ډېرې ناشکرۍ او د بدبختۍ خبرې چې کم سړی په دې ورځو کې کوتاهي وکړي او د الله رب العالمین سره هم کلام نشي، دی ور سره خبرې ونه کړي، دی ځان ته استغفار ونه کړي. خدای دې نه کړي چې زمونږ نه داسې کاهلي او داسې سستی وشي، بلکې انشاءالله مونږ به دا عزم او اراده کوو چې د دې طاق شپو یوه شپه به انشاءالله زمونږ نه که خیر نه ضایع کېږي. الله رب العالمین دې مونږ ټولو ته توفیق عمل نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.